إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. دا في اللسمة سفرة نلسمة ركو شرودا او دا سورة الكهف آیات نمبر 55 57 نمبر آیات مبارکه شروع دی آیاتونو کی او تیر شوی آیاتونو کی رب العالمین د دې خبرې ذکر کړو چې موږ په دې قران مجید کې بار بار بیا بیا هر قسم مثالونه د خلقو د فوهې د فاره د خلقو د منلو د فاره او د نجات د فاره موږ هر قسم بیانونه کړی دي او بار بار بیانو. بیا الله ذکر کړی وکانه الانسان اکثر شیء جدلا چې دی دا انسان اکثر د هر یو سیز نه جګړالو بس دې خامخا خبره لته وهی راته وهی حق خبره او خبره کوي دې د پاره چې خلک پم په نشي او دې د هر خبرې نه جګړه کوي. الله موږ ځکه بار بار دا دلایل ذکر کوو چې دې په پوه شي او دې عمرې دې تسلیم کړي. نو دې آیاتونو مبارکو کې رب العالمین فرمای وما منع الناس ان يؤمنوا او ندی من کړي خلق لرا د دې خبرې نه چې دوی ایمان راوړي په دې نه خلق الله تبارک وتعالى فرمای چې ندی من کړي خلق لرا د څه خبرې نه ان يؤمنوا چې دوی ایمان راوړي د دې خبرې نه او د دین الله تبارک وتعالى فرمای چې خلق ندی منع کړي چې ایمان راوړي. کله اذ جاءهم الهدى کله چې راغلي کله چې راشي او کله چې راغلي دوی ته هدایت سملاره نه غلاره وتعالى او دوی بیا هم ایمان نه راوړي یو او الله فرمای ويستغفروا او چې دوی بخانه وغواړي ځان لپاره بخانه او بخشش وغواړي ربهم د خپل ربنا الا مگر ان تأتيهم اي دوی ندی من کړي خو کمن کړي دی خبرې من کړي دي ان تأتيهم دوی انتظار کوي او دوی من کړي دي ان دی خبرې تأتيهم چراش دوی ته سنت الاولین هغه طریقه د عذاب د اولنی فخوانی خلقو هغه طریقه د عذاب راشي ال دوی منی ګردا سي دوی منل نه کوي یعنی دوی بیا اومني دا مشرکین او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه فرمایشي معجزه غوښتلې او چې کله فرمایشي معجزه غوښتلې شي د پیغمبر نه او الله تبارک وتعالى د پیغمبر فلاس باندې صادره کې معجزه واقع شي او بیا خلک ایمان را نوړي نو بیا د الله تبارک وتعالى عذاب راځي. لکه قران کې موږ سوره هود کې ویلو د صالح علیه السلام قوم فرمایشي معجزه غوښتله د قوم د صالح علیه السلام د چې موږ د پاره اوخه فکر او داسې اوخه چې هغه بیا د کاڼي نه پیدا شي او بیا بلار به هم وي او بیا د لسو میاشتو او چې هغه ارسه وشوه او بیا هغه اوخه وه بیا چې هغه خوراک د هغې لپاره برابر و اوبه هر څه خو چې کله قوم ونه منله او هغه یې زخمي کړه قرآن کې الله فرمایي او هغه یې زخمي کړه او بیا یې قتل کړه الله تبارک وتعالى عذاب راځي چې د شروع زیارت او د جمعرات فرض باندې ستاسو مخونه به هغه زیړ شي بیا به تور شي بیا به هغه سره شي او دغه علامات راغلي نو بیا الله تبارک وتعالى عذاب په هغوی باندې را دلته الله فرمایي چې دا خلق خدا خبرې نه مني خو چې کله په دوی باندې راشي هغه طریقه د اولنۍ خلقو چې څنګه نوح علیه السلام او لوط علیه السلام قوم باندې الله تبارک وتعالى ځمکه الټه کړه یا طوفان نوح کې د نوح علیه السلام قوم باندې الله تبارک وتعالى عذاب راوستو بیا دوی ټول توبه استله ولیکن توبه بیا نه قبلېدل. دلته الله فرمایي چې من نه دي منع کړي خلک د دې خبر نه چې دوی ایمان راوړي په الله تعالی باندې او بخښنه غواړي د الله تبارک وتعالى نه او دوی دې خبرې منع کړي دي او دې خبرې ته انتظار کوي چې دوی تراشي طریقه د اولنې خلکو چې څنګه مخکې قومونه عذاب شوي دي او عذاب پرې راغلی هلاک شوي دي دغه شانتي دا قوم دا مکې والا هم د دې خبرې انتظار کوي چې دوی باندې هم ځکه فرمایشي معجزه وغوښتلی شوه او که واقع شوه او بیا دوی ونه منله بیا د الله تبارک وتعالى عذاب راځي. دلته الله فرمایي الا ان تأتيهم الا مگر ان د خبره تأتيهم چې راشي دوی ته سنت الاولین هغه طریقه د عذاب د مخکینو خلقو او تأتيهم العذاب یا راشي دوی ته عذاب قبولا مخامخ کار دوی ته عذاب راشي نو که بیا دوی توبه وباسي الله تبارک وتعالى د دوی توبه نه قبلې. لکه موسی علیه السلام مقابله کې فرعون آواز وکړو آمنا برب هارون و موسی لیکن جبرئیل امین خاوره راواخیسته او خوله کې ور واچوله. دلته الله فرمایي چې دوی نه دي منع کړي خلک د ایمان د راوړو نه او دې خبرې دوی وایي چې بس دوی باندې راشي هغه طریقه د مخکینو خلکو د اولنو خلکو. الله فرمایي وما نرسل المرسلین وما نرسلو او الله فرمایي موږ نه لیږو
پیغمبرانو لرا الا مبشرین مگر زیر ورکونکي مؤمنان لرا پنیک اعمال سرا ایمان راوړو سرا پنیک اعمال سرا جنت د پاره جنت ته بزیدا زیر ورکوي ومنذرین او يرونکي خلق لرا چې ایمان نه راوړي دا هم عذاب ته تللی او که ایمان راوړي ګناهونه کوي نافرمانی کوي نو بیا هم يرونکي دي د عذاب د اور نه چې خلک د دې نه ځان ګناهونه نه ځان وساتي ويجادل الذين الله فرمای ويجادلوا جګړه کوي الذين هغه کسان کفرو چې کفر یې کړي بالباطل په باطل طریقې سره فناروا طریقې سره ليضحضوا به الحق الله فرمای ليضحضوا چې دوی وننوي دوی وران کی دوی باطل کی به فدې سره حق خبره یعنی باطل شبهات مخکې کوي پیش کوي چې خلک په دې طریقه باندې خلک راوخیوي صفا خبره هغه ګډه وډه کوي چې خلک په هغې باندې پوهه نشي الله فرمای چې جګړه کوي هغه کسان چې کومې کفر کړي په باطله طریقې سره او لیدحضوا پښتو والا معنی کوي چې وننوي دا خلک به فدې سره حق لره ختم کی خلک هغه حق لره ګډ وډ کی چې خلک په هغې باندې پوهه نشي او بهم الله فرمای واتخذوا او دوی نیولې دي آیاتي زما آیاتنا وما انذروا او هغه چې دوی په يرولې شي هزوا ټوقي یعنی هغه سيزونه چې کوم الله تبارک وتعالى را لګلې دي نو دوی او پاغه باندې دوی يرولې کېږي نو الله فرمای دوی هغه د ټوقي مسخره او د مذاق په تور باندې نیولې دي کله دوی وایي چې دا خو سحر دی دا خو جادو دی او دا خو کوم غوښتل داسې خو مونږ مراوړ لو نشاء لقلنا مثل هذا کوم غوښتل داسې قرآن خو مونږ مراوړې شو لیکلی شو داسې مونږ هم ویلی شو الله فرمای چې دوی نیولې دي ځکه دا کافر دی باطله طریقه باندې حق خبر لره ګډ وډ کوي او بل دوی زما آیاتونه نیولې دي په ټوکه مسخره سره وما انذروا هزوا او هغه چې دوی پرې يرولې شي او دوی يرولې کېږي په هغه سيزونو باندې نو دوی هغه مسخره او ټوکې ټقاره جوړي لکه موسی علیه السلام چې کله د فرعون مخامخ او همسایه راوسته او هغې نه اجتها جوړه شوه هغه وی لکه دا خو دغه دی دا خو سحر دی ښکاره فایده او سحر مبین دا خو سحر دی ښکاره سحر دی دقه شانتې الله فرمای دوی دا ټوکې ټقارې باندې دا نیسي ومن اظلم ممن ذکر ومن اظلم الله فرمای څوک دی ډېر لوی غټ ظالم مطلب دا شو چې د ده نه بل غټ لوی ظالم نشته دی ممن د هغه چانه ذکر چې نصیحت کولی کېږي بآیات ربه د الله تبارک وتعالی په آیاتونو باندې د رب په آیاتونو باندې دوی ته ذکر کېږي دوی ته الله تبارک وتعالی وریاد کړي شي الله فرمایي فاعرض د اعراض کوي د مخ اړوي عنها د دغه قرآن د ذکر نه د نصیحت نه خبره ټال مټول کې اخوا دی خوا کې ونسیا او الله فرمایي هیر کړي دي دوی ما هغه قدمت چې کوم مخکې لېږلي دي ما هغه عملونه قدمت چې کوم مخکې لېږلي دي ایدي یداه لاسونو د دوی لاسونه چې کوم مخکې لېږلي هغه یې هیر کړي دي خپله غلطي او قصور او هغه اړومنینه او بلکې د بل سړي په هغه خفګان پسې او یا د بل سړي په هغه پسې هم ورپسې دي الله فرمایي دوی خپل ځان هیر کړي هغه عملونه چې کوم د دوی لاسونو هغه مخکې لېږلي بیا دې کې تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړی دي چې د خبرو والا خلک ډېر دی د کار کولو والا خلک ډېر لږ دی او بیا ویلي دي چې سمجدار پوهه خلک چې جوړې ته خبرې باندې رسي هغه خلک ډېر لږ دی او چې کوم هغه سي خبر اړې راړې جوړې په سر باندې هغه ډېر دی او بیا د بخاري شریف حدیث ذکر کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل سل اوخان یا سل اوخي دا وی خو چې خپل منزل مقصود ته رسي دي کې چرته یو رسي هغه فرمایل بیا ذکر کړه چې سل کسان ډېر د ټول په خوله باندې او په پاسپورت یا په پارمبي کې مسلمانان دي خو چې اصل چې د صحیح معنو کې د رب العالمین بندوي دا په دې سلو کې صرف یو راوځي باقي داسې د انسانیت په جامه کې مسلمانان دي خو چې اصل صحیح معنو کې کم وي هغه یو وي نو دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې دوی هیر کړی دی هغه چې کم دوی عملونه دوی لاسونو لېږلي دي انا جعلنا الله فرمای انا بشک جعلنا منکر زولی علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې اکنتن فردی ان يفقهوه چې دوی پوه نشي د پوهې د قران مجید نه چې دوی پوه نشي په د قران مجید باندې وفي اذانهم الله فرمای د دوی په دې وګونو کې وقرن هغه درنواله د عام خبر ډیر اوري خو د شریعت او د قران او د حدیث خبري هغه بیا د دوی په وګونو باندې درنواله د دوی هغه نه اوري
وإن تدعوم الله فرمای کچری تدویر او بلی الى الهدى هدایت تا سمیلار تنیغلار تدویر او بلی فلن يهتد الله فرمای هرگز با سملار بیان مومیدوی اذن فدغټیم کی ابدا همیشه هچری بدوی بیا سهیلار بیا ونمومی او نو په سهیلار باندې راشو کچری تیر او بلی هم